مو زه تاسو ته په داسې کلماتو باندې خبره کومه د رمضان المبارک میاشت را روانه ده. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو دا کلمات ډېر وایو، بلکې په رمضان مبارک کې چې تاسو دا کلمات یو پیره ووایې نو په قربه او نیکۍ تاسو ګټلی شئ. نو د ثواب په نیت باندې دا ډېرو خلکو ته دا خبره ورسوئ، ځکه چې څوک یو پیره دا کلمات ووایي نو دته 20 لاک نیکۍ میلاویږي. کلمات ته زه ویم نو ته چې 15 پیرې وې په عامو حالاتو کې کوجه کې تا ته 1 کروڑ نیکۍ میلاویږي. اوس چې ته په رمضان مبارک کې هر عمل دا یو په اویا باندې اویا درجې الله جل شانه خود دې دا ثواب سیوا کی. نو ته چې دا کلمات یو پیره وې نو تا ته 20 لاک نیکۍ میلاویږي. دغه 20 لاک له بیا په 70 کې ضرب ورکه، 20 لاک له بیا په اویاو کې ضرب ورکه، نو په کروڑاو نیکۍ چې کم دی نو ته ګټلی شي په یو پیره وینا باندې. نو دا خبره د ثواب په نیت باندې نور خلکو سره شیر کوي. رمضان مبارک کې ګوره ډېر زمونږ خویندرونه هغه تلاوت ډېر کوي، هغه ذکر ډېر کوي، هغه چې کم دی نو نور نیک اعمال ډېر کوي. نو دا کلمات په هغوی په خپل ذکر کې په خپل چې کوم عملونه نیک کوي په هغې کې به شامل کړي او ثواب به چاته میلاویږي، ثواب هم او تاته میلاویږي. نو محترمو دا کلمات دي: لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. موږ او تاسو چې ګوره دا حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې څوک دا کلمات وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دته 20 لاک لیکي یعنی 20 لاک نیکۍ په عملنامه کې ولیکلی شي. نو موږ او تاسو له پکار چې دا ډېر وایو، عام حالاتو کې مو وایو، ټول عمر دا وایي او دا ثواب په نیت باندې نور خلکو ته رسوي. او زمونږ اکثر خبره زما خپله زما دا موضوع ده، صرف زه په عمل باندې خبره کوم، یعنی دا وظایف او فضایل په دې باندې اکثر زما خبرې. نو دا چې کم دی نو ډېرو خلکو سره دا خبره شیر کوي، ډېر خلک به پې عمل کوي، د خپلو پیجونو د خپل هر څه اکاونټونو دا خبره تاسو نور ته رسولی شئ، ځکه ثواب به زمونږ هم کېږي او تاسو ټول مسلمانان یعنی څومره عوام الناس مسلمانان وروڼه یې زمونږ تاسو ټول ته به ثواب میلاویږي. او خپلو زنانو ته هم او خپلو ماشومان ته هم دا کلمات ووایئ او کمنټ د ویډیو کمنټ کې به دا موجود وي. نو دا چې کم دی تاسو وایئ او د ثواب په نیت نور ته رسوئ، د ټولو به ثواب هم کېږي او د آخرت به زمونږ او ستاسو یو لویه ذخیره د نیکو جمع کېږي. الله خوشحاله کړي.